السلام علیکم. وی زما په لاش به دومره ویری چې توبې به وباسې، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرې رور یم. انا لله و انا الیه راجعون. ګیلمن وزیر یو ډیر نر پښتون، یو غیرتي ځوان شهید شو. هغه باندې قاتلانه حمله شوې وه او د هغې نه پس هغه هسپتال کې او بچ نه شو. دوی کوشش کوو چې چېرته بهر ولیږو علاج دپاره، خو چې ویې کتل نو نوم یې په ECL کې و. دا د دې خاورې بدقسمتي ده چې کم د خپلې خاورې سره ډیره زیاته مینه کوي او د هغې د حق دپاره اواز چوتوي، نو هغه ټول اوازونه خاموشه کیږي. او دا بدقسمتي ده ځکه چې هغه د وزیرستان نه د ټولو پښتنو د انقلابي شاعر یو عظیم هلک و او په ډېر کم عمرۍ کې وله خدای دا عزت ورکړی و. بیګا چې کله منظور پښتین د شپې ناوخته د هغه د مرګ اعلان کو او څنګه دا خبره وکړه چې اوس ګیلمن وزیر په مونږ کې نشته، نو مخامخ کسانو ورته په چغو ژړل. دې نه اندازه وکړئ چې هغه سره د خلکو څومره مینه کوله. عمر یې ټول 31 کاله و. د 3 ورونو او د 6 خویندو یو ورور او کشرې و. د هغې فیملي ته سلام دی چې دغې خلکو ډېرې قربانیانې کړي او د ځوان زوی غم ډېر لوی غم دی. خدای دې هېڅ چاته نه ښایي. ما ټوله شپه خوب نه دی کړی. الله دې د هغه فیملي له صبر ورکړي او الله دې پښتنو له امن ورکړي چې دا کم ضلالت روان دی. دهشتګرد هم پښتون وژني او زمونږ فورسز هم پښتون ته ورپه قهر دی. نو ډېر د افسوس مقام دی. الله دې مونږ د دې بحران نه وباسي. غیرتي پښتونو، په خپله خاوره مین پښتونو، یو انقلابي شاعر و، یو عظیم انسان و او د هغه کمې به ډېره موده محسوسیږي. خو دا کم خلک چې دا داسې اوازونه خاموشه کوي، دوی په یو غلط فهمۍ کې دي چې ګیلمن لاړو نو دا تحریک به دغه شي یا د حقوقو دا جدوجہد به ختم شي. یو ګیلمن چې لاړو اوس به 100 نور ګیلمن را پیدا شي. خو حل یې صرف دا دی چې هر قوم له خپل جایز حقوق ورکړي چې هغوی په امن شي او دا مسلې پکې نه پیښیږي چې ځوانان زامن پکې تباه شو. ستاسو څه خیال دی؟ ګیلمن دپاره یو د زړه د اخلاص دعا وکړئ چې خدای ولې جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او د هغه فیملي له خدای د زړه صبر ورکړي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.